سلامونه ملګرو عمران خان حکومت ته اخرنۍ موقع ورکړه چې اتوار ورځې پورې زموږ د مطالبات ومنئ که چېرې تاسو اتوار ورځې پورې زموږ د مطالبات ونه منل نو بیا به موږ د سیول نافرمانۍ حکم جاری کوو بیا به موږ بایکاټ کوو موږ به د حکومت بایکاټ کوو او باقاعده د سیول نافرمانۍ تحریک پر ستاسو خلاف چلو د پی ټی آی اوس دوه مطالبات کم دي په هغې باندې ډیټیل سره خبره کوو د پی ټی آی دوه مطالبات د مذاکرات دپاره دي چې د 9 مئی او 26 مئی باندې د تحقیقات وکړل شي او دغه تحقیقات دپاره د یو جوډیشل کمیشن جوړ شي او هغه جوډیشل کمیشن کې د سینیر ججز شامل شي مطلب چې کم 9 مئی شوی دا اوس پکې 26 نومبر راغو نو د دې دواړو باندې د جوډیشل کمیشن یو انکوایري کینی یو جوډیشل کمیشن دی پکینی او په دغه کمیشن کې د سینیر ججز شامل شي او په دې باندې د صاف او شفاف تحقیقات وکړل شي دوی مطالبه دار چې څومره هم کارکنان پکیت کې دي هغه د رها شیل دی رهایی ملو شي او څومره هم سیاسي کسان د پی ټی آی دی لیډرشپ ته وغي گرفتار دي نو هغه له هم رهایی ملو شي دا دوه مطالبات د کړي چې د اتوار پورې ومني نو الا بیا مذاکرات کوجی بل اهم خبر هم راغله ده بل اهم خبر دا ده چې د عمران خان کم 7 رکنی مذاکراتی کمیټي جوړه کړې و نو هغه عمران خان ملاقات د لپاره اډیاله جیل لغستلې ده چې د ما سره ملاقات وکړي نو یا حکومت پوز د ملاقات تفرید کنه ځکه په دغه ملاقات کې به دغه مذاکراتی کمیټي ته عمران خان اهم هدایات ورکړي بل 190 میلیون پاوند کیس باندې هم فیصله محفوظ شوې ده 190 میلیون پاوند کیس پرون د شپې لیټ پورې چلیدلې ده د عمران خان وکیلانو هم په دې کیس کې خپل دلایل پیش کړي دي او سره پراسیکیوشن هم خپل دلایل مکمل کړي دي او دا فیصله جج محفوظ کړي دا لا اورول نه ده او په 23 دسمبر باندې به جج دا فیصله اوري اوس که دا فیصله د عمران خان خلاف راغی نو د دې فیصله باندې بیا عمران خان په اسلام آباد های کورټ کې درخواست هم ورکړي دا فیصله بیا په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کوي خو دلته حکومت ګوره کم ټریک کوي عمران خان سره په 23 دسمبر باندې به چټیانې کیږي چې 8 جنوري پورې بیا د کوټ چټیانې وي نو کوز دا فیصله د عمران خان خلاف راځي نو بیا به عمران خان په 8 جنوري باندې د خلاف درخواست ورکړي مطلب په 8 جنوري باندې بیا دغه فیصله چیلنج کوي 23 دسمبر نه 8 جنوري پورې د کوټ چټیانې وي نو په 23 دسمبر باندې به فیصله ووري چې د عمران خان خلاف راغی نو بیا عمران خان په هغه ورځ چیلنج کول هم نشي بیا به عمران خان 8 جنوري پورې انتظار کوي په 8 جنوري باندې بیا دغه فیصله چې کوم دی په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کوي جی بل جنا هاوس حمله کیس کې جی آی ټی مزید 15 د پی ټی آی کسان بے ګناه ثابت کړي دي د مخکې هم جی آی ټی 25 ملزمان د پی ټی آی بے ګناه ګرځولي وو چې هغه لا مطلب رهایی هم ورکړل شوی و نو جی آی ټی مزید 15 کسان نور هم د پی ټی آی بے ګناه ثابت کړي دي له هم ډیر زر رهایی ملو شي جنا حمله کیس کې تقریبا 85 پورې کسان مخکې گرفتار وشي کې داسې کسان نور هم رها شو او کم کسان چې ګیریږي هغه حواله سره سپریم کورټ حکم هم کړی چې په دای باندې با ملټری کورټ کې ټرایل چلیږي نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام